बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम तासु गोरे ज़मा चैनल इलियास बायोकेम डियर व्यूअर्स په دې لیکچر کې وا مونږه د پیریاډیک ټیبل تر ټاپ 35 ام سی کیوز چې دی هغه ډیسکس کوو کوم چې د جنرال ساينس کلاس 7 او کلاس 8 چې دی هغه کې هم دی او کلاس 9 چې دی په هغه کې هم پیریاډیک ټیبل چپټر چې دی هغه شته دی دا لیکچر چې کوم دی یعنی دا 35 ام سی کیوز چې کوم دی دا سدي امپورټنت دي څومره چې ټیچینګ ایگزامز دي آل اوور پاکستان اور انډیا ٹھیک ہے یا څومره چې کمپټیټیو ایگزامز دي نو د هغې دپاره دا کوم لیکچر چې دی دا ام سی کیوز چې دي هغه امپورټنت دي. د دې علاوه کوم بی ایس نرسز کوم ایگزامز چې دي ٹھیک ہے د هغې دپاره تاسو اپلای کوئ نو د هغې دپاره هم امپورټنت دي او ایټا چې څومره ایگزامز دي کاغه کے ایم یو ټیسټ دی وغیرہ دا غي ټول لپاره امپورټنت دي. نو راځي چې موږ خپل د لیکچر سٹارټ چې کوم دی هغه واخلو. Question number 1, how many element present in modern periodic table. یعنی ماډرن پیریاډیک ټیبل چې کوم دی هغه کې څومره الیمنٹ چې دی هغه دی نو تاسو انسر چې دی هغه بسوي هغه به وي 118 ځکه پیریاډیک ټیبل چې کوم دی هغه کې 118 الیمنټس چې دی هغه پریزنٹ دي. How many periods are present in modern periodic table او modern periodic table چې کوم دی هغه کې څومره periods دي نو هغه دي 7. There are 7 period in modern periodic table. پیریډ به تاسو چې کوم دی څنګه چې دی د هغې پیژنګلو کوئ ٹھیک ہے دا پیریاډیک ټیبل چې کوم دی هغه دی ٹھیک ہے اوس دې کې چې کوم هاریزنټل روز داسې تللي دي ٹھیک ہے د لیفټ سایډ نه فرام لیفټ ټو رائټ د لیفټ سایډ نه رائټ سایډ ته کوم هاریزنټل روز چې تللي دي نو هغې ته ویلی شي پیریډ آف ایلیمنټس ان د پیریاډیک ټیبل. Question number 3, how many groups in modern periodic table. په ماډرن پیریاډیک ټیبل کې څومره ګروپس چې دی هغه پریزنټ دي ټیک ہے دی نو هغه دی 18. کریکټ انسر از 18. अब تاسو څنګه پیژنئ دا به ورټیکل کالمز وي د ټاپ نه بوټم ته ټیک ہے یعنی د ټاپ سایډ نه بوټم سایډ ته کوم ورټیکل کالمز چې راغلي دي په پیریاډیک ټیبل کې نو هغې ته ویلی شي ګروپس. Question number 4, who is regarded as father of periodic table. چاته چې کوم دی د پیریاډیک ټیبل فادر ویلی شي نو کریکټ انسر دی ډي مینډلیف د هغې انسر څه دی ډي مینډلیف. Question number 5, name the scientist who classified the element for the first time. هغه کوم ساينټیست دی چې هغه الیمنټ چې دی هغه فرست ټایم چې دی د هغې کلاسیفیکیشن کړی و نو د هغه نوم چې دی هغه دی ډوبیراینر ټیک ہے. Question number 6, name the lightest noble gas present in the periodic table. پیریاډیک ټیبل کې کوم نوبل ګیسز چې دي یعنی پیریاډیک ټیبل کې مونږ وګورو پیریاډیک ټیبل کې موسٹ رائټ سایډ ته کوم ګروپ چې دی ټیک ہے لاست ون چې کوم دی ټیک ہے نو هغې ته ویلی شي نوبل ګیس. نو تاسو ته ویل چې نوبل ګیس چې کوم دی هغې کې لایټسټ چې دی هغه کوم یو دی نو هغه دی هیلیم او هیلیم چې دی دا اون د ټاپ اف پیریاډیک ټیبل که مونږ وګورو رائټ سایډ ته سیکنډ نمبر چې دی هغه ایلیمنٹ دی په پیریاډیک ټیبل کې او موسٹ رائټ سایډ ته که وګورو نو په ټاپ باندې چې کوم دی د لاست ون کوم ګروپ چې دی 18 ګروپ د هغې په ټاپ باندې چې دی هغه هیلیم چې دی هغه دی. In modern periodic table noble gases are present in which group. اوس څنګه مونږ ویل چې نوبل ګیسز چې دی هغه که پیریاډیک ټیبل مونږ وګورو نو پیریاډیک ټیبل کې که رائټ سایډ ته کوم لاست ون ګروپ چې دی نو هغې ته ویلی شي نوبل ګیسز یعنی هغې کې چې کوم ایلیمنٹ دی هغه نوبل ګیسز دی نو هغه دی ګروپ نمبر 18. How many element present in 6 group که تاسو ته داسې کوېسچن راشي چې 6 پیریډ چې کوم دی په پیریاډیک ټیبل کې نو هغې کې څومره ایلیمنټس چې دي هغه پریزنټ دي نو کریکټ انسر بس تاسو سوي 32. Name the smallest period in the periodic table. تاسو ته داسې کوېسچن که راغی چې د پیریاډیک ټیبل کې د ټول نه سمالسټ چې کوم پیریډ دی هغه کوم یو دی نو پیریډ نمبر 1 چې کوم دی هغه سمالسټ پیریډ دی په پیریاډیک ټیبل کې هغې کې صرف 2 ایلیمنټس چې کوم دی هغه دي ټیک ہے. نمبر 1 ایلیمنٹ چې دی هغه دی هایډروجن ټیک ہے او نمبر 2 ایلیمنٹ چې دی هغه دی هیلیم. نو اونلی 2 ایلیمنټس دی په پیریډ نمبر فرست کې او دا د سمالسټ پیریډ دی په پیریاډیک ټیبل کې.
how many electron present in the smallest period 1 څنګه چې اوس مونږ ویل چې smallest period چې دی هغه period number 1 دی نو هغه کې 100 elements چې دي هغه کې 2 elements چې دي که تاسو ته راشي question چې کوم کوم دي نو هغه به وي hydrogen and helium دا دوه elements چې دي هغه په first period کې دي او دا shortest period دی question number 11 name the first element in the modern periodic table اوس مونږ ویل چې ماډرن پیریوډک ټیبل مونږ راوالو په هغې کې د ټول نه فرست چې کوم الیمنټ دی پهلا چې کوم الیمنټ دی هغې د هغې نوم چې دی هغه دی هایدروجن اچھا name the last element in modern periodic table modern periodic table کې خو فرست element مونږ وی چې هغه هایدروجن دی لاست element چې هغه دی اوګنیسن نو لاست کوم element چې دی په modern periodic table کې هغه دی اوګنیسن ٹھیک ہے question number 13 modern periodic table group 17 is also known as په modern periodic table کې کم group number 17 چې دی نو هغې ته څه ویلی شي ٹھیک ہے is also known as halogen group ٹھیک ہے هغې ته halogen group چې دی هغه ویلی شي how the element arranged in modern periodic table modern periodic table چې دی په هغې کې elements چې دی د هغې د arrangement څنګه چې دی هغه شوی دی نو تاسو ته که داسې کوېسچن راشي نو تاسو انسر به څه وي on the basis of atomic number لکه تاسو که اوس وګورئ داسې کم ایلیمنټس چې ماډرن پیریوډک ټیبل کې وي ٹھیک ہے نو هغه د اټامیک نمبر په بیس باندې چې دی هغې د هغې ارینجمنټ شوی دی لکه که موږ وګورو پهلا نمبر باندې هایدروجن چې دی هغه دی د هایدروجن اټامیک نمبر 1 دی سیکنډ نمبر باندې چې دی هغه هیلیم چې دی هغه دی نو د هیلیم اټامیک نمبر چې دی هغه 2 دی بیا تھرډ نمبر باندې چې دی هغه لیتیم دی نو د لیتیم اټامیک نمبر 3 دی اینڈ سو آن نو مطلب دا دی چې لکه د چا اټامیک نمبر فرست دی نو هغه فرست چې دی پوزیشن باندې دی په پیریوډک ټیبل کې د چا اټامیک نمبر چې دی هغه 3 وي نو هغه په سیکنډ وي نو هغه په سیکنډ پوزیشن باندې دی په ماډرن پیریوډک ټیبل کې او که د چا اټامیک نمبر بیا 3 دی نو هغه په 3 نمبر باندې بیا 4 5 داسې یعنې د اټامیک نمبر په بیس باندې چې دی ارینجمنټ شوی دی question number 15 name the lightest element in the periodic table periodic table کې کوم lightest element چې کوم دی هغه کوم یو دی نو هغه دی لیتیم او لیتیم مونږ وویله لیتیم چې دی هغه په ګروپ نمبر 1 کې دی یعنی ګروپ نمبر 1 کې او په پیریډ نمبر څه کې دی 2 کې دی پیریډ نمبر 2 کې فرست نمبر الیمنٹ دی او په ګروپ نمبر فرست کې سیکنډ نمبر باندې چې دی پروت دی لیتیم ٹھیک ہے how many free electrons are present in the elements of halogens چې دی هغې کې free electrons چې دی څونه دي د هغې تعداد چې دی هغه دی 7 ٹھیک ہے what is the valency of halogen group نو کوم 8 چې دی هغه electron required دي او دې کې free electrons چې دی 7 دي نو 8 minus 7 is equal to 1 نو د هغې valency چې ده هغه د 1 ٹھیک ہے اوس یاد ساتئ د دې ویلنسي 1 ده خو که تاسو ته داسې راشي پلس 1 یا ماینس 1 داسې نو بیا به ستاسو انسر چې دی هغه څه وي هغه به وي ماینس 1 ولې چې دا چې دی د دې کوم ممبر چې دي کوم ٹھیک ہے دې کې چې کوم ایلیمنټس دي نو هغه څه کوي هغه الکترون گین کوي چې هغه الکترون گین کوي نو موږ وایو چې کوم ایلیمنټ الکترون گین کوي نو هغه باندې به ماینس چارج راځي ٹھیک ہے که فرض کوو یو الکترون گین کو نو دې باندې به ماینس 1 د دې ویلنسي وي که دوه الکترون گین کړل نو ماینس 2 به ویلنسي وي او که کوم ایلیمنټ درې الکترون چې دی هغه گین کوي نو بیا به ماینس 3 د هغې ویلنسي وي نو هیلوجن چې کوم دی د هغې ویلنسي چې ده هغه ماینس 1 ده تاسو به کریکټ انسر بیا څه وي ماینس 1 به وي ٹھیک ہے name the most reactive element in the periodic table periodic table کې چې دی most reactive element کوم یو دی نو تاسو انسر به بیا فلورین وي name the non-metal which shows the property of luster ٹھیک ہے د هغه نان میټل نیمز چې دی هغه واخلئ ولې لسټر چې دی چمک لسټر موږ څه ته وایو لسټر مین چمک ټیک ہے نو اٹ از د پراپرټي اف میټل لیکن نان میټل کې هم داسې شته دی چې د هغې لسټر پراپرټي چې ده هغه شو کوي ټیک ہے نو هغه به ستاسو څه وي کاربن از ا ګریفایټ که د کاربن فارم چې کوم دی یعنې ګریفایټ ډایمنډ یا بکی بال دا د کاربن څه دي فارم دي نو ګریفایټ او ډایمنډ دا چې کوم فارم دي د کاربن نو هغه هم لسټر پراپرټي شو کوي او د دې سره آیوډین چې کوم دی هغه هم نان میټل دی او هغه څه کوي د لسټر پراپرټي شو کوي in modern periodic table vertical columns of elements are called اوس مونږ ویله چې ټیک ہے یعنی داسې vertical columns یعنی د ټاپ نه بوټم ته چې کوم راځي
داسې وګورئ تاسو لکه داسې دا هایدروجن دی، بیا لیتیم دی، بیا سوډیم دی، نو دا یو ګروپ چې کوم دی داسې بیا دا بل ګروپ دی، بیا دا بل ګروپ دی، داسې تاسو وګورئ دا لاست ون ګروپ ټیک ہے. نو داسې ورټیکل کالمز چې کوم راځي د ایلیمنټس په پیریوډیک ټیبل کې نو هغې ته ویلی شي ګروپس. او په ماډرن پیریوډیک ټیبل کې کوېسچن نمبر 19 horizontal rows of elements are called. اوس horizontal rows of elements چې دي لکه داسې وګورئ، داسې دا horizontal row راغله ټیک ہے. داسې بیا دا سیکنډ ون راغله، بیا دا تھرډ ون راغله، داسې نو دا 7 چې کوم دی 1 2 3 4 5 6 7 دې ته ویلی شي پیریډس ټیک ہے. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي پیریډس. نو کوم horizontal rows of elements چې دې ته پیریډز وایي او vertical columns کوم چې د ټاپ نه بوټم طرف ته وي نو هغې ته ویلی شي ګروپس. Name the noble gas which abundantly found ٹھیک ہے. د هغه نوبل ګیس چې کوم سوي abundant وي نو هغه کوم یو دی؟ هغه دی ارګان. ارګان چې دی هغه abundant دی. What is the symbol of element osmium؟ osmium کوم element چې دی د هغې سمبل څه دی؟ تاسو ته داسې کوېسچن راشي نو بیا د هغې انسر به څه وي؟ OS. What is the atomic number of sodium؟ د atomic number of sodium چې دی هغه دی 11 ټیک ہے. Name the mineral abundantly found in human body. Human body چې دا د انسان جسم چې کوم دی هغې کې کوم یو minerals چې دی هغه abundant دی، یعنی کوم وګورو هغه څه دی؟ هغه found دی abundantly یعنی زیات ټیک ہے. نو هغه به وي calcium. Calcium is the mineral abundantly found in human body. Question number 29 name the element abundantly found on earth crust. اوس هغه کوم element دی چې هغه earth crust کې چې کوم دی هغه abundant دی نو بیا به ستاسو انسر چې دی هغه به وي oxygen. Which element is also known as white gold؟ کوم یو element چې دی هغې ته white gold چې دی هغه هم ویلی شي ټیک ہے. نو بیا به ستاسو انسر چې دی هغه څه وي؟ platinum. platinum okay. Question number 26 which element is also known as black lead؟ هغه کوم element دی چې هغې ته black lead چې دی هغه ویلی شي نو بیا به تاسو انسر چې دی هغه به څه وي؟ هغه به وي graphite. Question number 27 name the element which abundantly found in human body. هغه کم یو element چې هغه human body کې abundant دی ټیک ہے نو هغه دی oxygen ټیک ہے. Question number 30 name the element abundantly found on earth atmosphere. یعنی atmosphere چې کوم دی هغې کې کوم یو element چې دی هغه abundantly found دی ټیک ہے. نایټروجن او 78% چې کوم دی هغه نایټروجن almost found. Question number 31 name the only non-metal which is a good conductor of electricity. نو وګورو metal چې دی هغه good conductor of heat and electricity، non metal چې دی هغه poor conductor of electricity. لیکن یو non metal چې دی هغه تاسو ته کوېسچن کې داسې راشي چې هغه کوم یو non metal دی چې هغه good conductor دی د electricity نو انسر به څه وي؟ graphite. How many metals present in modern periodic table؟ اوس modern periodic table چې دی هغې کې metals چې دی هغه څونه دي؟ نو 91 تاسو کا انسر کې راشي 91 almost there 91 and 94 پورې چې کوم دی هغه څه دي roughly found in the modern periodic table. Question number 33 how many metallites present in modern periodic table؟ What is metallites؟ dear viewers یو metals وي، یو non metals وي او یو metallites چې دی هغه وي. نو metals چې دی دا هغه elements دي چې دی loss electron دی به electron loss کوي as a result د باندې به positive charge راځي دا electropositive elements دي. non metals چې دی دا هغه دي چې دی به electron gain کوي د باندې به negative charge چې دی هغه راځي دا electronegative element دي. metallites چې دی دا دی کې both the properties د metal او د non metals چې دی هغه وي ټیک ہے. نو څومره metallites چې دي هغه په modern periodic table کې چې دی نو هغه دی 7 او که تاسو د هغې name وغواړي په پیپر کې ټیک ہے لکه تاسو داسې ډفرنټ ایلیمنټس درکړي چې هغه کوم یو پکې نه چې دی هغه میټلایټ دی یا تاسو ته درې درکړي یو پکې چې کوم دی بل درکړي تاسو چې کوم یو چې دی هغه میټلایټ نه دی نو دا 7 چې دا به تاسو ځان سره یاد ساتئ بوران سیلیکون ارسینیک انټیموني جرمینیم ټیلوریم اینډ پولونیم دا چې کوم دی زموږ سره څه دي دا میټلایټ چې دی هغه دي ټیک ہے. نو دا 7 چې دي دا زموږ سره میټلایټ دي. Name the noble gas used in electric bulb. اوس کوم بلب چې دی کوم چې بجلی باندې مونږه یوز کوو نو هغې کې کوم یو نوبل ګیس چې دی هغه یوز کېږي نو تاسو بیا انسر چې دی هغه به وي ارګان.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 नेम द एलिमेंट इन मॉडर्न फेराइट टेबल व्हिच इज 0 न्यूट्रॉन इन नंबर। هغه کوم یو الیمنٹ په ماډرن پیریډ ټیبل کې چې د هغې کې نیوټران نمبر چې دی هغه 0 دی، نو هغه دی هایدروجن. دا تاسو ته کلیر کوم چې د ولې هایدروجن دی. هایدروجن اټومیک نمبر از 1 and atomic mass is 1. اوس نمبر اف نیوټرونز چې موږ معلومو د هغې لپاره فارمولا ده. نمبر اف نیوټرونز چې موږ معلومو څنګه معلومو؟ اټومیک ماس ماینس نمبر اف پروټون، ٹھیک ہے، یا اټومیک نمبر. نو اټومیک ماس د هغې 1 دی او اټومیک نمبر د هغې 1 دی. 1 minus 1 is equal to 0 نو they have no neutron، ٹھیک ہے. نو دا واحد داسې الیمنٹ دی په ماډرن پیریډ ټیبل کې چې هغې کې نیوټران 0 دی. نو ډېر ویورز په دې لیکچر کې ما تاسو ته 35 چې دی هغه د پیریډ ټیبل کوم چپټر چې دی د جنرال ساينس کلاس 8 7 او د کیمستري کلاس 9 د هغې موسٹ امپورټنټ ټاپ 35 ام سی کیوز چې دی هغه تاسو ته وکړل. امید ساتم چې دې لیکچر نه به تاسو ته ډېره علم چې دی هغه حاصل شوی، نالج ګین شوی وي. ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو زما چینل لایک کوئ، فالو کوئ. که تاسو زما په چینل باندې نوي یې نو پلیز لایک اینډ سبسکرایب مای چینل، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بیا ملاویږو په نوي لیکچر کې نوي ټاپک سره. السلام علیکم.